دې پروګرام کې مونږ د افغانستان او د پاکستان نه چې د څومره صوبې دي د دې نه بوکسران راغلي وو او ډېر یو بهترین ایونټ وشو. دې کې تقریبا یو مین ټایټل فایټ و چې هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ و او افغانستان چې دی ډېر بهترین فایټ وکړ. د افغانستان یو کلاړي چې نوم یې سلیم احمد خان نصیري دی، هغه خپل ټایټل د چیمپئن ټایټل چې کوم دی کې پی کې هغه خپل نوم کړ. دا بوکسینګ ایونت سهیل استاد اس کی بی ټیم ارینج کړو چې موږ هم پکې پارټیسپیشن کړو. نو موږ پکې سلور فایټران پارټیسپیشن کړو. یو د هغه فایټران نه موږ جاهد احمد زین نومیږي چې ماشاءالله ډیر ښه فایټر ده خپل وزن کې. بل سلیم ایشین کینګ په نوم باندې چې مشهور ده، هغه موږ کلب نه پارټیسپیشن کړو. همداسې عدنان بلال ټول ماشاءالله ښه ولوبېدل ورزمیدل، ټول ماشاءاللہ سرلوڑی ببیر تعالی خیرہ کورتا گرزی انشاءاللہ. میرا نام سر علی مرتضی ہے، میں لاہور سے ہوں. یہ ایونٹ سہیل خان صاحب نے ارینج سرا کیا تھا، اس پہ میں نے سر اپنا جیتا ہوں راولپنڈی کے باکسر عدنان جہانگیر سے. انشاءاللہ آگے بھی پاکستان کے لیے کچھ کروں گا سر. پشاور سر ایک بہت اچھا شہر ہے، اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا لگا، پہلی بار آیا. کم خوش قسمتی دا او دا افغانستان هم خوش قسمتی دا چې د دین آغاز وشي او دا غرنګ په مزه مزه دا وړه واړه ګیمونه غټو ته لاړ شي او بیا زمونږ سیاسي کم خلک چې دي دې کې مغیري عیسه پوره غوالي او انشاءالله دا زمونږ د خوشحالۍ خبره ده د پاکستان دپاره او د افغانستان دپاره، د پاکستان عوام دپاره او زمونږ د بار عوام دپاره. همدغه رنګې پکار دي چې نشې مشې نه کوي، همدا ګیمونه کوي، همدا هر رنګې پروګرام چې کوم وي که نه په پاکستان کې زمونږ ټول میمان دي، میلمانه دي راغلي دي. موږ ته دې ته هرکلی وایو او بل زموږ د پاکستان عوام چې کوم دي ماشاءالله د دې دا دغه هم دی روات هم دی چې دې د میلمنو ډېر قدر او عزت کوي. او د دې نه دا خبره ثابتېږي چې موږ دنیا ته دا میسج نن ورکوو. یو طرف ته که تاسو وګورئ طالبانایزیشن دی، یو طرف ته که تاسو وګورئ نشې ډېرې زیاتې دي. پرون هم زموږ چې کوم دی د پولیو ورکران شهیدان کړي، نن سهار هم زموږ د فورسز کسان شهیدان کړي. نو موږ هغه خلکو ته دا هغه ایلیمنټس ته چې پرون اے پی ایس تېره شوې ده د هغې په وساطت سره موږ دا وایو چې که تاسو زر پېرې دنیا ته دا ښودل غواړئ چې پښتون دهشتګرد دی، خو موږ دا ثابتول غواړو چې پښتون دهشتګرد قوم نه دی، پښتون امن پسنده دی. نن که د لر او که د بر پښتون دلته په یو ځای باندې ولاړ دی د لوبې په حیثیت باندې. نو دا هم موږ دنیا ته ثابتوو چې موږ پښتانه امن غواړو. وی وانټ پیس